د تحصیل تنګي بارګینیانو د پولیس د روي په ضد باندې نن یو هنګامي اجلاس کړی دی. یو ډېر غټ اجلاس د تنګي ټول بارګینیان چې کوم دی راغونډ شو. څه خبرې پکې شوي دي په ننني ویلاګ کې به د سره شریکومه. خو دویمه خبره ګرانو کتونکو، یو ورځ ما یو ویلاګ وکړو د ماجوکي، په هغې کې بیا دویم موقع راغی، ما سره بار بار هغوی رابطه کوله. خو هغه وایي که نه، وی ګل د کدو ګل دی یو مې شو کول لاندې ته بل دی. دلته کې چې رښتیا راځي نو دروغو کلي روان کړي وي. اکثره موږ له ډېر دوکه شو، فراډونه راسره شو، زنانه راشي فریادونه وکړي چې بل تصویر وګورو نو ظلم یې کړی وي. نو دې سره هغه ټولې زنانه ګینې پخوانۍ زنانه یا زموږ د کورونو زنانه هغوی کورونه راغونډ کړي وي، هغوی جرګې مرکې کوي، د هغوی نه ښځه په اوچت اواز کې خبرې نشي کولی، هغې نه زوی، هغې نه لیور. موږ داسې ډېر کتلي دي. خو ګرانو کتونکو، دا دویم ټاپک چې کوم دی، چې کوم کس په ایسچو بهرمنشاه باندې الزام لګو چې ما نه 1,00,000 روپۍ اخیستې وې، نو ما یې راشه لږ تحقیق وکړه چې یاره د پولیس والا خو انتخابي زیاتې کړې دی. چې یو کس 94 مینه وایي چې په ما باندې یو FIR نشته او بیا ته 1,00,000 روپۍ ډیمانډ د څه کې او بیا پې ته FIR کې. نو تاسو ګرانو کتونکو دا چټ ګورئ، دې کې 6 علت نمبر دي. علت نمبر دا چې 6 FIR په ده باندې شوي دي. نو دا 6 FIR دا په مخکې وختونو کې شوي دي. نو لکه د دې به تو څه جواب ورکړې؟ دې وخت کې په دې ضلع کې د ایسپروشو په ضد چې کومې FIR شوي د 80 نه زیات FIR شوي دي. خو په هغې کې چې د SHO بهرمنشاه کومې FIR شوي دي په هغې کې ضمانتونه نه دي ورکړی شوي. دا ډېره مهمه خبره ده. په دې باندې په ګروپونو کې یا د پولیس په ګروپونو کې به بحث مباحثه کیږي چې دې د FIR په کم جوړ کوي، په کومه مشوره کوي او کم لیکل پکې کوي چې وکیل او جج پکې مقور نه کیږي. ځکه چې دغه کومه ایسپروشي نه هغوی سره هغوی وکیل هم اخلي او جج هم اخلي، هغوی سره د پیسو څه کمي نشته. نو یو خو دغه خبره ده. خو دویم پې دا تورو لګېده. ما په لومړني ویلاګ کې ویلو چې دا پلان ډي جوړ شوی ده، په پلان ډي کې به دا خبرې کېږي. زه د هغه بل ما موقف دغه که چې د الله په کتاب باندې لاس یې ښودلی په کوم باندې چې موږ ایمان روړی دی او چې دې نه پس هم یو سړی غلط کار کوي چې په جومات کې د عالمانو د وړاندې دغه عالم چې کوم ترې نه خلف اخلي، سوګند ته اخلي، نو دغه علاقې خلک ډېر زیات خوښوي، ډېره زیاته مینه ورسره کوي. د هزار نه وي چې بازار نه دی موندلی. خو دې کې یو ویډیو وه، دغه ویډیو باندې ما یې راشه لږ تحقیق واپسې وکړه چې خو زیاتې کړی دی. نه چې ما کته نو 6 علت یې ورپسې رووتې، خو لکه نور لټونو کې نو کېدای شي نور هم روځي. خو دې کې د سوات FIR هم شته، په سوات کې پې شوي ده، په 400 کې پې، په پړانګو تاڼه کې پې غالبا چې 15 FIR شوي دي. په دې علت کې دا ټول هر څه چې کوم دی نو په نظر راځي. دویم ګران اورېدونکو، نن سبا پولیس چیک پوسټ دي، غټ ګاډي چې راځي، چونکې DPO 400 مسعود احمد بنګس صاحب د ایسپروشو د سودخورو د قبضه مافیا خلاف بلا تفریق چې کوم دی نو کاروایۍ روانې کړي دي. خو دې وخت کې خاموشي څه ده؟ خاموشي دا ده چې بعضې پولیس هغوی اوس پیداګیر شروع کړی دی او بیا یې هغه جعلي لیسټونه دي ایستلي، چونکې 669 دا په ټوله پښتونخوا کې 669 د ایسپروشو لیست جوړ شوی دی چې هغه کمشنرانو ته، IG ته، DIG ته، سپیشل برانچ ته او DC ګانو ته او د ضلعي DPO ګانو ته هغه حواله شوی دی. 669 اوس DPO صاحب په دغه پولیس باندې، په خپل پولیس باندې د چک ساتلو لپاره نور ټیمونه جوړ کړي. نو نن بارګین والا په دې باندې یو هنګامي اجلاس کړی دی د تحصیل صدر جانزیب خان په مشرۍ کې، او په هغې کې ګڼ شمېر بارګینیانو، مالکانو، عهدیدارانو هغوی پکې ګډون کړی دی. هغوی دغه خبره کړې ده چې موږ د پېښور نه یا د بل ځای نه مزدورۍ له ګاډۍ راولو نو په دې چک پوسټو باندې مدرئ
غټ غټ ګاډي لکه دلته کې دا د 78 کالو ریکارډ راغلی دی چې دا اوږده اوږده ګاډي دلته کې را پیدا شوي دي. مخکې دلته کې د اوږده اوږده ګاډي نه و، زیات نه زیات به اکسلایي وه یا به جلایي وه. اوس پکې داسې داسې ګاډي راغلي چې کروڑ نه کم قیمت نشته. نو د کروڑ نه کم قیمت چې د یو سړي 15 کاله مخکې کور نو، او په دې 15 کاله کې هغه داسې څه داسې وکړل چې د کروڑ ګاډی اخلي. نو پولیس د دغه شانتې ګاډو لټون کوي او چې په لار راځي نو هغه نیسي د هغوی شانتې کارډ او ورسه چک کوي. خو بارګینیان وایي چې موږ بلا جواز تنګوي، موږ مزدورۍ له ګاډي راولو او موږ چې کوم دی نو دا تنګول دی بند کړي. هغوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نه، جي پي نه او دغه شانتې ډي آی جي نه، ډي پي او نه غوښتنه کړې ده چې موږ په چک پوسټو باندې بلا جواز تنګوي او موږ په بارګینونو کې هم تنګوي. چون کې ډي پي او 410 په تحصیل تنګي کې د 42 بارګینانو لیست جوړ کړی دی او دغه بارګینونو کې څه چل دی، کومه دنده پکې کېږي، څه صورت حال دی او دا کم بارګینونه دي دا پته نشته دی. خو 42 بارګینونه خو دغه په لیست کې شته دي. خو ورسره نننی اجلاس هم ډېر زیات مهم دی چې هغوی غوښتنه کوي چې موږ دې بلا جواز نه تنګوي او دا هغوی یو مشترکه بیانیه جاري کړله. هغوی دا وویل چې موږ په دې مزدورۍ کولو باندې اوس تنګ شوي چې موږ نور بارګینونه وچلو، ځکه چې په دې بارګینونو کې دا ګاډي موږ سره یو بل درولي دي، موږ یې خرڅ کړو، موږ ته پکې مزدوري پاتې شي. موږ به یا د یو ګاډي مالک یو، یا به د 2 ګاډو مالک یو، یا به د 3. دا خو په درزن نه زیات ګاډي په هر بارګین کې ولاړ وي او موږ ته په پېښور کې څوک ګاډي ووایي چې دا راله خرڅ کړه نو موږ ورپسې څوک ولیږو یا لاړ شو ریولو. خو دلته کې په چک پوسټ باندې چې کوم دی نو موږ تنګوي. نو د دغې رویې غندنه کړې ده، مذمت یې کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې موږ په دې کاروبارونو بندولو باندې مه بندوئ او دې طرف ته توجه چې کوم دی وکړئ. ګرانو کتونکو یو بله خبره موږ د محکمه ټیمې د ابازو د امونو یو خبره کړې وه چې شل پیټۍ مونه تړلی شي وو. چونکې موږ د ټیمو پکې دغه موقف هم ورکړو چې یاره دغه کنوی د چین کومه ځي نو د هغې دپاره دا تجاوزات خو بیا د امونو د پیټو سره څه کار و. 3,000 روپۍ یې جرمانه کړل، د هغه ځای نه خو دې لرې نه کړل، په هغه ځای باندې دي. نو دغه راغله چې په دغه اپریشن کې صرف د ټیمې کسان نه وو، په دې کې ډي اس پي تنګې وو، په دې کې اے سی تنګې وو، په دې کې تحصیل ناظم عمله وه. نو دا په مشترکه دا اپریشن شوی دی. اوس دا پیټۍ تللی دي نه دي تللی، خو هغوی الزام لګوي چې دا پیټۍ وړلي دي، دا پیټۍ خو بیا ټول وړلي دي. خو دوی دا جواز پیش کوي چې دغه ځای کې چینا کنوی ځي مومن ډیم ته او هغوی بار دا شکایتونه کوي. نو دا مشترکه اپریشن د دې په ضد باندې شوی دی. خو چې مشترکه اپریشن شوی دی نو کامیاب ولې نه شو چې 3,000 روپۍ یې واغستې او بیا همغه جونګړې هغه ځای کې ولاړې دي شپه کې او چا کار وکړو. بل ګرانو کتونکو تاسو ته دا وایم چې د بازو د امونو سیزن چې کوم دی نو دغه یوه میاشي زیات نه زیات دي. نو خو د دې نه علاوه اوس څوک امونه ږدي نو تاسو باغ ته ګورئ، دا به بیا د ابازو امونه نه وي، دا به بیا د مارکیټ امونه وي چې نور ځایونه کم راځي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.